روجي میاشت شروع کېدی چې سړی وی چې پلان کې ځای کې یو قاری صاحب ختم کړي ولکه د حرمینو د امام په شان قرآن وي بس زه به وختي وځم او څه کال به دا تراویح ټولې په دغې قاري پسې کوم انشاءالله هغه په بیټک کې شروع کړي جمعات هغه جمع نیمګړی کې وي دلته اوږدې تراویح شروع شو راځه چې په بیټک کې دو تراویح نه تښتي نه ځان چې روجي نه مخکې تاسو د ښه قاریانو معلومه کوم قاري به ښکلی قرآن وي چې زه اودس کوم شاته پسې ولاړ یم او قاري قرآن لولي او زه پسې ولاړ یم نو وی د قاري صاحب ډېر ښکلی قرآن لولي زما چې قرآن یې واوره چا ورته وی حضرت بریلی دی قاري بریلی دی دارالعلوم دیوبند فتوا چې موجود ده تاسو به هغه پسې مونځ کوئ وی زه ځم زه قرآن اورم بس ډېر ښکلی قرآن لولي قاسم نانوتي رحمت الله علیه راغی شاته پسې ودرېد پسې شاته چې مونځ شو لاړ چا پوره نه لید چې حضرت راغلی بله موقع ملګرو ته وی ډېر ښکلی قرآن لولي زه ځم چې د سحر مونځ پسې وکړم شاته به پسې ودرېږم دی به قرآن لولي او زه به یې اورم ملګرو ورته وی حضرت مسلکي اعتبار سره بریلی دی قرآن ډېر ښکلی لولي زه په قرآن ډېر مین یم د قرآن دا عشق ما بیا بوځي نه راغی بیا قاری صاحب پسې شاته د دارالعلوم دیوبند باني ولاړ دا وړه خبره نه ده ښه زما په شان عالم نه و ښه قاسم نانوتي رحمت الله علیه ښه چې قلم به یې راواغسته که نه او داسې به یې قلم تو کو یوه فقره به یې ولیکله نو په غونډه دنیا کې به یې په یو قلم انګریز چورلو داسې انګریز له به یې چورلندي ورکول داسې عالم زما ستا په شان عالم نه و په قلم یې انګریز چورلولی دی چورلولی چې قلم به یې تو کو نو په انګریز به یې ملک وګرځو داسې سړی و چې مونځ شو خلکو وی قاسم نانوتي رحمت الله علیه راغلی خلق راجمع شو خلق ملاقات کیدی کې هغه قاری صاحب راپاسېد راغی قاسم نانوتي رحمت الله علیه ته وی حضرت تاسو څنګه ما پسې شاته ولاړ ته خو د دارالعلوم دیوبند باني معتمدې فتوا موجود ده هغه ورته وی زه د قرآن عشق راوستی او په تا پسې شاته ودرولی قاری صاحب پاڅېد لاس یې راواغستو خپل لاس د قاسم نانوتي رحمت الله علیه په لاس کې کېښودو او زما د نن نه د بریلیت نه توبه ده بس خبره ختم ما عشق د قرآن ولید تاسو کې چې تاسو په قرآن مین علماء دیوبند د سلمو د عشق قرآن په قرآن ډېر مین و مین قرآن سره به ډېره مینه لرله دارالعلوم دیوبند د عشق قرآن او د عشق مصطفی صلی الله علیه وسلم د دین نوم و حسین احمد مدنی رحمت الله علیه شیخ العرب والعجم انګریزانو ونیو جیل عمر یې څومره 70 یا 75 سال بوډا بابا یې جیل 70-75 سال عمر کې انګریزانو جیل په جیل کې قرآن شروع قرآن علم دی ته وایي علم د قرآن سره دومره مینه په جیل کې قرآن شروع کو 20 سپارې قرآن په جیل کې یاد د 70 او د 75 سال په عمر کې قرآن باندې دومره مین ښه حج لروانو حج قاسم نانوتي رحمت الله علیه حج لکو د علماء جماعت پیاده سفری وی مخکې به خلک وته په لار کې د رمضان میاشت قاسم نانوتي رحمت الله علیه فکر را سره پیدا شو چې د رمضان میاشت رااله او د قرآن حافظ را سره نشته اوس پسې چل تراویح کې به قرآن ویل غواړي اوس خلک څه وایي لنډو لزۍ سې کوئ دوی خو به په اوله شپه تراویح ختم شروع کړي لنډو لزۍ ګورئ او علماء دیوبند به وي میاشت رااله فکر کوي قاری صاحب ګورئ په سفر روانو مسافر دي او د قرآن حافظ را سره نشته دا خو یو عظیم سنت را نه پوت کېږي چې رمضان تیر شي او موږ د تراویح ختم ونکړو قرآن وانورو چې نبی علیه السلام به قرآن وي تراویح ټولې تراویح مستقل سنت او په تراویح کې قرآن اورول دا ځان د بیم سنت وی فکر شو را سره وی کېناستم قرآن ته وی قرآن دې شروع کوي د ورځې به مې یوه سپاره یادوله او د شپې به مې په تراویح کې اوروله مې په 30 ورځو کې قرآن یاد کو مې په تراویح کې قرآن واورو دې ته مینه وایي د قرآن سره ښه دې ته مینه وایي د قرآن دا مینو په قرآن دا مینو په قرآن سره مینه کوي ښه